ویره چې زه غریب یم نو سرسایه به ورکوم. اوس د هغه کسان د مسافرو د سرسایه خبره کوم چې مسافر به سرسایه څنګه ورکوي. د بعضې خلکو درونه اکثر والد صاحبان دا باري په دغه کې نو تپوس کوي رونه او پلارانې باري د مسافرو د سرسایه او ستاسو د سرسایه ویم چې غریب سړی سرسایه ورکولی شي که نه او سرسایه به څومره ورکوي او سرسایه به چاله ورکوي. او د رمضان د فدیې خبره م کومه چې فدیه به څوک ورکوي. د رمضان د روجې فدیه به څوک ورکوي؟ ښه توجه شته. نمبر 1 سرسایه دې د ورکوي په یو انسان باندې 2 کیلو اوړه دي. ښه څوک په کم 2 سیره یادي او څوک په باندې 2 کیلو یادي. زه ویم 2 کیلو اوړه دي. سوري 2 کیلو اوړه دي او د 1 کیلو اوړو قیمت دې د ورکې تقریبا چې 140 روپۍ به وي. نو 140 روپۍ را دي ما په حساب کړی یو هفته مخکې. نو د 2 کیلو څو را دي؟ 280 نه را دي؟ څو را دي؟ نو 280 290 روپۍ بس په آسان حساب باندې 300 روپۍ د یو کس سرسایه ده. ښه اوس دا سرسایه به څوک ورکړي؟ د سرسایې پته ولګېده چې څه کال څومره ده؟ 300 ده جی. څونه ده؟ 280 ده. نو اوس بس خیر د شل په باندې سیوا ورکوو 300 ده د یو کس په سر. اوس دا به څوک ورکوي؟ یو کس ویره چې زه ځان له اوړه نشم ګټلی نو او کور کې افراد چې کوم دي 15 دي نو دا خو جي غټې روپۍ را دي څه به کومه 300 چې په 15 کې ضرب ورکړي خو دا ځان له لوی اوړه نشم پیدا کولی څه به کومه. نو ما وی سرسایه په صاحب نصاب باندې واجب ده. ښه په څه باندې؟ د 3 امامانو په نسبت باندې سرسایه فرض ده. زمونږ د امام صاحب په نسبت باندې سرسایه واجب ده. ښه سرسایه سب خو په هغه انسان واجب ده کوم چې چا سره چې په دې دور کې 1,44,000 روپۍ دې به سرسایه ورکوي. ښه چا سره چې دې دور کې 1,44,000 روپۍ یا دومره مالیت یې ورسره دومره مال تجارت یې ورسره یا د سره په کور کې الله دې معافي وکړي نن سبا زمونږ د کور د بیبیانو سوټونه په 10,000 روپۍ کېږي که نه. نو د ښځې د 3 سوټونو نه اضافي هغه سوټونه به راجمع کړي ښځې ته به یې راشه راجمع کړه او حساب به ولګي چې دا دې په 3 اخیستې ده که په 4. نو د 3 سوټونو قیمت به نه لګي د 3 نه ما سوا چې څومره د هغې قیمت به ولګي ټول راجمع به کړي چې 1,44,000 ته ورسېده سرسایه در باندې واجب ده. په غریب سړي باندې سرسایه نشته. اوس سرسایه به چاله ورکړي؟ چاله چې زکات ورکړي نو هغه له به سرسایه م ورکړي. ښه توجه شته. چاله چې زکات ورکړي هغه له به سرسایه م ورکړي. بله خبره سرسایه پلار له نشي ورکولی، نیکه له نشي ورکولی، نیا له نشي ورکولی، مور له نشي ورکولی، زوی له نشي ورکولی، نوسی له نشي ورکولی. ها خور له ورکولی شي چې غریبی، رور له ورکولی شي چې درنه جدای او غریبی، تر له ورکولی شي، ماما له ورکولی شي، مامی له ورکولی شي، چاچی له ورکولی شي. دې خلکو له آبا او اجدادو له نشي ورکولی، او لاندې بچو او نوسو له نشي ورکولی، فروع او اصول له نشي ورکولی، نور هر چا له ورکولی شي غریب له سرسایه. اوس بله خبره الکه سرسایه په دې مسلو باندې پوه شوې که نه؟ اسانې مسلې دي که ګرانې. بله خبره اوس مسافر به سرسایه څنګه ورکوي؟ د مسافر چې هلته به حساب وکړي د اوړو چې په څو ریاله اوس دوبۍ کې د نو په 100 درهمه باندې دلته کیلو اوړه دي نو د 2 کیلو اوړو یا به 15 ریال راځي یا به 20 راځي تقریبا. نو الکه هغه به هلته ورکوي که نه؟ نو که د اوړو په حساب ورکوي نو پاکستان کې دی ورکي، او که د درهمو پیسو په حساب ورکوي نو بیا دې هلته ورکي. نو د هغه ځای په حساب به ورکوي. نو که دلته رالیږي او که هلته ورکوي حساب به د هغه ځای د درهمونو به که دلته رالیږي او که هلته ورکوي. د ریالونو حساب دی کې چې په 100 روپۍ کیلو په 100 ریاله اوړه دي. ملیشیا کې دی په 100 رنګو باندې اوړه دي. مسله باندې پوه شئ. نو د 2 کیلو اوړو به معلومات وکړي د هغې عمره سرسایه ده. نو که د پیسو ورکوي نو خو هلته م ورکولی شي او دلته م ورکولی شي او د پیسو حساب د هغه ځای وي. او که د جنس ورکوي د اوړو نو دلته ورکولی شي. دلته او یو سړی هلته ویل چې ډېر مزدورکار یم او په 1500 لګیا یم هلته په 1500 ریال او درهمه. نو دلته د ملګري ته ووایي چې جي ته زما په ځای باندې د دې ځای سرسایه ورکړه نو ورکولی شي. ښه ټیک دی. ښه دا د مسافر سرسایه شو. اوس فدیه ته څه مسله خو پاتې نه شوه پکې منځ کې. د فدیه مسله ده. فدیه به څوک ورکوي د روژې؟ اوس خو الله دې معافي وکړي هر چا ته شوګر او د معدو خرابېږي 2 کسان فدیه ورکولی شي د روژې. ښه 2 کسان. نمبر 1 چې کوم انسان شیخ فانی بس شیخ فانی هغې ته وي چې اقرب الی الموت مرګ ته نږدې بس هغه باندې روژې نشته. کمزوري د ډېر زیات پکټ پروت دی دی به فدیه ورکوي. ښه اوس فدیه ویم چې څومره ده دی به فدیه ورکوي. نمبر 2 یو انسان ته داسې بیماري ده چې لا علاج بیماري ده شوګر یې دومره تیز دی چې انسولین ستنې وي کار نه کېږي نشي ټینګولی
او دته پته ده چې دا علاج زما دا مرض له علاج دې نه ټیک کېږي نو دې بیا ورکولی شي. د ګردو واش کوي ګردې د چا خرابې دي ګردې یې کمزوري شي بالکل ورته پته ده چې دا نه ټیک کېږي. داسې مرض کې مبتلا چې هغې د ټیک کېدو امکان نه لکه کینسر دا انسان فدیه ورکولی شي او د رجوع ورته تکلیف. اوس فدیه څومره ده نو چې څومره سرسایه ده نو دومره فدیه ده. د یوې روجې فدیه 300 ده ښه د یوې روجې فدیه څونه ده 300 روپۍ ده چې څومره سرسایه ده نو دومره فدیه ده. اوس په دا فدیه او سرسایه کله ورکوي نو هلکه جي د رمضان نه مخکې هم ورکولی شي او په رمضان کې هم ورکولی شي خو بهتره دا ده چې په دې رمضان کې ورکړي. کیدای شي چا سره غریبي ډېره روژه ماتې کور ته نشي وړی یا اختر نه مخکې څوک کمزوري د نورو ماشومانو پیزار نه وي اچولی او د هغه ماشومان په زړو کې ګرځي یتیمانې نو د روژې د اختر نه مخکې او که د اختر مونځ وشو بیا د سرسایه ورکړه دا سرسایه د خدای په نسبت باندې قبول نه ده. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه امين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب. يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام